محترم مسلمانانو خویندورونو، څوک چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې دا څلور رکعته نفل په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې وکړي، فرمایي چې الله پاک به خصوصي رحمت پر انسان باندې دا نازلوي. د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د انسان ته دعاګانې محترم کړې دي. ډېر بهترین هغه سړی دی چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې دا نفل دا وکي. ډیره بهترینه ښځه هغه ده چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې څلور رکعته نفل په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې وکي. ستاسو هر حاجت دا پوره کیږي، ستاسو هر مشکل ټینشن دا به ختمیږي، ځکه چې د دواړو جهانو سردار چې چاته وعده کوي د چا لپاره دعا کې د رحمت، الله پاک په هغه باندې ضرور رحمت لري. د رحمت په معنا دا نه چیرې دا سړی دی صرف رحمت په نازل شو او د به حاجت نه پوره کیږي، نه ستا به حاجت هم پوره کیږي. رحمت په نازل شو د به مشکل کې هم دی چې مشکل کې یې دغه مشکلات به ختمیږي او دومره پرسکونه، دومره بهترینه او دومره عظیم شان زندگی ته نصیب شي چې ته صرف روزانه د مازدیګر د مانځه نه مخکې صرف څلور رکعته په دې طریقه باندې کوه، ان شاء الله العزیز په ژوند کې وستا هر یو مشکل دا به اسانېږي، هر یو حاجت بستا نه پوره کیږي. الله پاک به قرضدار کوي نه، کو چېرته قرضدار یي قرضې به محترمو دا ختمیږي. الله پاک ان رحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت په هر یو شی باندې پراخه ده، زما د رحمت مقابله څوک هم نشي کولی. دا محترمو زمونږ استاد رب وي او د دوانو جهانو سردار مبارک ته دعا کړې ده. نو راځئ د مانځه ترتیب او د مانځه طریقه کار زده کو چې څنګه مونځ کوو. زه به تاسو نن پر کلیپ کې دوه طریقې هم، یو طریقه به صرف جایز وي هغه په هغې باندې کېږي، او دویمه طریقه به داسې وي چې هغه به ډېره زیات افضله او ډېره زیاته بهترینه وي. نو راځئ د مانځه طرف ته ځو. تاسو به لومبې چارندام وکړئ. چې کله هم چارندام وکړو او تاسو ته پته ولګېده چې اوس ښه صحیح چارندام وشو، مطمئن یې په هغې باندې، بعضې وخت کې هغه استنجا وکړي او چې څنګه راشي نلکې ته کښېني یا بیسن ته ودرېږي یا راشي لوټه راډکه کوي چارندام کوي، نو هغه د امتیاز څاڅکي دا بیا هم پکې وي. کوشش کوئ چې د استنجا او دغه رنګې د چارندام منځ کې مطلب تاسو تش امتیاز وکړئ، د هغې او چارندام منځ کې کم سے کم 10 منټ فاصله دا ساتل دا پکار دی. تاسو کله چارندام وکړو بیا د هغې نه بعد به تاسو راشئ د مازدیګر د مانځه نه مخکې یوه طریقه خو دا ده چې ته څلور رکعته نفل وکړه، ولې کړه څلور رکعته بس عبده و رسوله پورې په دویم رکعت کې تا مونځ وویلې او پاس سرې دوه رکعته یې وکړل. او بل طریقه د ټول نه بهتر هغه دا ده ته به لومبی رکعت وکړې، دویم رکعت به وکړې، چې کله دې دویم رکعت وکړو په تحیه به کښېنې، مونځ به ووې عبده و رسوله پورې، مخکې به مونځ ووې درود شریف به ووې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سلام به نه ګرځئ، دې پورې دې مونځ ویلي وبدرېږئ، ودرېږئ کله ورپسې به درېیم رکعت هم پوره کړي، ورپسې څلورم رکعت به هم پوره کړي. نو دا طریقه د ټول نه بهتره ده، افضله ده. او چې کله د مانځه نه فارغ شولې دعا وکړه، دعا وکړه، بهترینه دعا وکړه، او دغه رنګې د خپل حاجت لپاره د خپل مشکل لپاره یا ارحم الراحمین دا 313 پیری وایا. او کم بنده چې یا ارحم الراحمین دا وایي اسمانونه لړقي پړقېدو شروع واچي، فرشتې الله پاک ته چې پروردګاره دا سړی سره نوم وایي د دې سړی اوس به حاجت ولې نه پوره شوی، ربه حاجت ولې پوره کړي. یا ارحم الراحمین او 314 پیری وي ان شاء الله العزیز. دغه نه باندې دعا وکړه، څه دعا کې او قبليږي د زړه نه وظیفه وکړئ ان شاء الله العزیز دا لازم کیږي. الله پاک خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.